بنا أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه بنا أول الكلام دا بسب جملة مستقلة ده او د انتقال نقطه بیانی پوهیږه خبره دا انتقال مذکوره چې راغلی دی د حالت د غیبت نه حالت خطاب ته حالت خطاب نو دی کې الله تعالی د عارف چې کوم حالت ته نو داغه د حالت مبادی بیانی څه بیانی او منتها بیانی چې کوم سړی د الله تعالی د معرفت مرید دی او دی وایي چې زه د الله تعالی معرفت حاصل کم نو د د لپاره څه احوال داسې دي چې هغه مبادی دي ابتدا کې به هغه کې پوهېږه به خبره باندې او څه د حالت بیا منتها ده څه ده منتها نو غیبت تاسیغی چې څومره استعمال شولې تر مالک یوم الدین پورې دا د عارف د احوالو هغه مبادی ها سو اے ابتدا کې به عارف ذکر وکي فکر وکي د الله تعالی په اسماء کې به سوچ کی او د الله تعالی په نعمتونو کې به نظر او فکر کی او د الله تعالی چې کوم عظیم عظیم قدرتونه دي هغه باندې به استدلال کی ویږي نو دا د عارف د حالات هغه ابتدایي حالات دي ابتدایي درجه ده ویږي به خبره او ایاک نعبدو دا افیسب د عارف د حالت آخری درجه ده ها ویږي دا منتها ده څه ده او دې پورې افیسب د عارف نه خبره لاړه شي واصل ته ستا بس دی ورسیږي الله تعالی ته دی لیکي السير سيران ها السير دو تګدي یو سیر ال الله ده پوهیږي او یو سیر په الله ده بیا نو سیر ال الله ست ویل کیږي عبور د کائناتونه دا څومره کائنات چې دی دا به پار کې د دینه به اوزي دام څه شي نه دی دام نه دی دام نه دی دام دا سيزونه به پار کوي ها نو دا کائنات ټول متناهي دي نو دا سیر متناهي دی دا ختميږي ها نو چې دا ختم شلو نو بیا به سیر فی الله شروع سیر د الله تعالی ذات او صفاتو کې به بیا ستا تک شروع شي ها په یوه خبره باندې نو الله تعالی صفات خو غیر متناهي دي نو دا سیرم څه دی غیر بس تب روان تب فنا شي تب نو او ورسیږي او کنه ته ژوندې نه روان به داسې وخت نشي راتللی چې تا استاده سیر او دا سفر شي ختم شي وایي شولې به خبره باندې نو دغه طبيعه واصل وای دا تر اوسه پورې عارف ته نو چې دی د الله معرفت کې نو ذکر سره فکر سره تأمل سره نظر سره استدلال سره بس روان به آخر دا به حتی ورسیږي چې مشاهده به جوړ شي دی به بیخي اصول کې واصل بشي ال الله خدای ته به ورسیږي نو چې ورسېدلو دا غي نرستو بیا داسې سیر او تک شروع شو چې هغه بیا ختميږي نه وجه دا ده چې دا لومبه سیر خود کائنات نه عبور نه کائنات متناهي دي نه داغې نه عبور او تیرېدل متناهي شو خدا بل خو سیر فی الله ده د الله تعالی صفاتو کې سوچ او فکر نه د الله صفات غیر متناهي دي هغه بیا ختميږي لکه په قلاره ها بیا مال مره ده چې بیا باندې نګوره عبارت بنا اول الكلام بنا نګوره دا بنا اول الكلام او مخکلال شي ثم انه لما ذكر الحقيق بالحمد اغم جمله و دام اغم نقطه د التفات و دام ده پونه شوله بيسه خود دوالو منس کې فرق هم ده چې دا مخکې د علماي ظاهر د ظاهري علماو نقطه وها او دا اوسو چې کم د باطن علما دي تصوف والا معرفت او اصول والا دا غي صدا نقطه ده ها نو هغه خو خپل نقطه اوله
چې دا الله تعالی تذکرہ په اسماء ظاهره سره او شولا په صيغه د غائب سره ویږي خو باغې سره د الله تعالی ذات ممتاز او ممیز شو معین شولو نو بس خبره ست شولا خطاب ته جوړ شو او دلته دې سوای نه دا دوه قسم احوال بیان یو حالت ذکر شو ایاک نعبدو کې دویم حالت ته اشاره بنا اول الكلام دا کلام اول مبني کړي دي علامه فاغس سيزون باندې هو مبادئ حال العارف چې هغه د عارف ته حالت مبادئ دي ابتدایي خبرې دي ابتدایي احوال هغه سړي من الذکر دا من الذکر بیان دي من بیان دي چې هغه ذکر والفکر او څه دي دا دواړه مستفاد دي دا الحمدلله نه الحمدلله دا ذکر دی عمر سره فکر دی ها او یا بدا فکر د وتامل سره شي پوهیږي نو الحمدلله بتش ذکر شي ها تش الحمدلله یاد مو کړل خبره نو دا د الله تعالی بهترین ذکر دی ورپسې والفکر والتامل فی اسمائه فکر او تامل په څه کې دا د رب العالمین نه مستفاد دی ها او دا الله تعالی په اسماء کې رب داسې اسم دی ویغه خبره باندې چې ټول خلق دې ته محتاج دی ها هر سړی په خپل کمال کې چاته محتاج دی چې دې کمال ته ورسي هغه صرف رب العالمین دی نو سوچ فکر والنظر فی آلائه او نظر وکړه د الله تعالی په احسانات او انعامات کې رحمان او رحیم ته وګوره دای کړي خلق وینه ویلګه د پلان کې خمه راو پلان کې خو مې راو دا خې در سره کړي دای جو دودریات کې جو خبره ختم شي کنه او د الله تعالی سره خدي اخو صحاد نشته ده نو چې کله تاسو سوچ کو رحمان او رحیم ته تکلیف په ټیم کې سړی ته احساس وشي چې او هو لکه دا هډر لوی نعمت ته خو چې دا تکلیف نو ما ته احساس نو عذر ده سره والاستدلال بصنائه او دلیل نیول الله تعالی په صنعتونو او په کاریګرو په غټو کارونو باندې پوهیږي دا اشاره د مالک یوم الدین ته اے دې غټو سيزونو ته ګوري او په دې به دلیل نسی او دلیل به بچانه سي د استدلال په سله کې بار راځي او اعلی راځي با په دلیل داخليږي او اعلی په مدلول داخليږي ها دلیل په کائنات نسی پوهیږي او مدلول علیه بسید الله تعالی عظمت اے بادشاہ دې ګوره ها سده مالک یوم الدین یاد هر څه مالک ته ولی اسمان ته وګوره ازمکه ته وګوره دې ته وګوره هغه ته وګوره دا وک پوهیږي نو ول استدلال دلیل بنی سي د الله تعالی په صنائع سره په مصنوعات سره او په سبني سي علی عظیم شانه و باهر سلطانه ته الله تعالی یعنی علی شانه العظیم د الله تعالی په هغه شان چې هغه شان سره او د الله تعالی په هغه سلطان او په هغه غلبه او په هغه بادشاہي باندې چې هغه باهر او فائق او غالب ده پوه شئ په ثم قفا بما هو منتهى امره ثم بیا دا غین رستو راوړو پوهیږي او یا ودا دغه نشي مزید نو بشي ثم قفا ثم بیا هغه پس رستو راوړو لاندې عقب معنا کړی ده ها تعقیب او تقفیه د دواړو معنا یو شی بل شي پسې ثم قفا بیراول لرستو بما حغسیز هو منتهى امره چې هغه د عارف د حالت منتها د صدا اے د عارف حالت بس باغی منتهی شي ها بیا عرفان ختم شي معرفت عارف بالله شي عارف بالله شي د دینه په اخوا بیان بیا واصل ال الله شي وهو ان يخوض هغه دا چې دین نوزي خوز ویل کېږي نه نوتو ته لجت الوصول په چفې د سکی د وصول کې الله تعالی ته چې د وصول کوم غټه چفه ده پاغي کې شي ورننوزي چې ته چپه کې نه نوته پیسه بس ته پناه شولې دي ته وی پناه فی الله بس ته ورک شولې اوس ښا ویله به خبر وجود من طلبه وجود من طلبه از وجود خود به گذرها وی کدما غواړي نه د خپل وجود نه به تیر شي ها
که از وجود تو را او حجاب دیگر نیستو زمان د وصول او ما ته در رسیدو کې غټ حجاب او پرده ته ښه ته زدا سیما نو چې ځان دې څه کړلو وکړلو نو بس تش ولې اوس ورسېدلې ها کومه دانه چې ښکاره پاتې شي نو څنګه بس یا په میګې راشي بل شي وایسي چې کومه پټه شوله نو د هغې نه بیا الک سات پټې خو بیا ډېره ښکاره شي ها او بیا دې ډېرې دانې هم پیدا شي داسې ده که نه ده چې کومه دانه په سر وبره نو یو ساعت خو بسري خو بس دوره که شي خبره ختمه شي ښه نو پنائیت کې بقا ده او په پنائیت کې ظهور دی بیا به ښکاره ټول عمر دې بزرګانو ته وګوره داسې لږ وخت پناه شوي دي او بیا وروستو داسې ظاهر شوي دي چې اوس بلکل د هغې تذکره پناه کېږي نه او چا کې چې وخت نه ظهور دی غټوالی اوچتوالی نو بس لږ وخت بس بیا پناه شي بیا څه شي ويسير من أهل المشاهدة او دې د څه نه شي اهل فيراه عيانا خدای دک شان ښکاره ویني ها ويناجيه شفاها او د الله تعالی سره داسې مخامخ مشافهتا خبرې کی ها پوهېږئ لکه دوه کسه چې یو بل سره لګي بیا دکې حالت ته ورسي تاسو پوه شئ په خبره باندې هغه حدیث مبارک کې راځي چې بیا زه د هغه لاس شم په ما نیول کې زه د هغه سترګې شم په ما لیدل کې پوهېږئ او بنده چې تقرب حاصلي نه په فرایضو واجباتو نه په نوافلو باندې ها پوهېږئ ستا چې د یو سړي سره دوستانه جوړېږي نه په حق ورکولو نه جوړېږي چې د هغه قرضې د هغه ورکوي نه اضافي سیس چې ورکوي نه پوهېږئ نو تقرب چې راځي الله تعالی ته نه په څه سره به راځي په نوافلو سره په څه سره نو دوره حتی ورسېږي چې کنتو الله تعالی فرمایي زه لاس شم په ما نیول کې ستر په ما زه خپې شم په ما تلل کې څه مطلب د هغه ټول اعضا بیا مرضیاتو کې استعمالیږي د هغه نه بیا خلاف شرع کارو په یو ټیم کې هم نشي کېدلی ها په یو ټیم کې هم نشي کېدلی تاسو پوه شولئ نو چېرته لاړله اللهم اجعلنا من الواصلین قاضي صاحب دعا کې خدای مونږ وګرځئ د واصلینو نه الی العین چې کوم ذات ته رسېدلي دي ها دون السامعین للاثر او مونږ مه ګرځئ د هغه چا نه چې هغه صرف اثر او خبرې لره څه اورېدونکي دي قدرې ښه پوه نه شولئ پې نه خدای مونږ ورسئ ښه مونږ پوه نه شولئ په خبره او چې کله یو انسان دې حد ته ورسي نو ده ته به خدای داسې علم بیا ورکړي چې هغه به بل شان علم وي ښه پوهېږئ په خبره باندې هغه بیا د دې علماو د علم نه هغه بیا ډېر اوچت علم دی ښه پوهېږئ په خبره باندې او د علماو علم بیا هغې ته نه رسېږي هغه ډایرکټ د برې نه لودني پوه شولئ په خبره باندې بیا عقل هغه نه اخلي دې ځای پورې حفیظ صاحب دا د علماء باطن چې کومه نقطه وه د الحمدلله رب العالمین نه تر ایاک نعبدو کې هغه بیان کړلو ها ومن عادت العرب سره لاندې اشاره ورکړې اشاره الى نقطه عامه للابتداء د عرب او په سب عادت دار چې التفنن فی الكلام دی په کلام کې تفنن کې ها سکی د تفنن خپل معنا په سب ونه کې سړی د یوې څانګې نه بلې څانګې ته کېږي که نه دې ته تفنن وایي کته ونه هغه ده خو د یوې نه بلې ته دې ورځو کې دا انځري که نه نو خلق یوې څانګه کېږي بیا بلې ته لاړ شي بیا دې بله اکثر دې په څانګه راکوز شي کله کله خیال هم کړي تاسو خو نه خورئ دا څیزونه نو د عربو عادت دا دی چې دي تفنن کې فی الکلام پسې کې په کلام کې تر اوسه پورې یو صيغه براوړي غیبت جو خبره به تکلم ته بوزي جو بیا به پری جو خطاب ته به بوزي پوه شولې دا سه عکس تفنن سمعنا والعدول من اسلوب الى اخر د یو طرز نه بل طرز تزيها او دا د صد فارتتریه له وتنشیط للسامع افسب دی په کلام کې تتریه راوړي ها د تتریه خپل معنا افسب زور شي نه کول ها شي بزوري په نه شوله خبره باندې عربي تریت الصوب کپڑا می سکړل نه وکړل چې دا سې کارو سره وکي خولي وین دي اسری را اسری کړي نو نه ښکاری ها نوې کپڑا به
چې په ګټوي مټوي کې دراون غختلا جو نو بل چې ګورې لکه دا سزړه شي دی اوسته دی ها نه تراوت ویل کېږي ستا تازه ته ها تراوت څه ته ویل کېږي لحمن طریا راځي کنه طریا تراوت نه دی ها قرآن کې شاته چې کومې دعاګانې راغلي اللهم ارزقنا بالالف الفتن وبالباء برکتن باغی کې وبالتاء تراوتن خدای توا سره سره کې تراوت او تازه کې ولکه په پښتو خو نه پوهېږي که نه د تتریة له کلام کې سره شي نوی شي ښه زوړ کلام یې نوی شي او وتنشیطا للسامع او سامع کې نشاط پیدا شي دی ورته چست شي ښه دی ورته چابک شي دکی ترغیب د رغبت پیدا شي ها په نه شولې پی چې پیسه بیا خبره د منبر شروع کړي د خلق داسې د ټاټه وخیغه او چې ناسابه کې وې یو واقعیا یو قصه جو دا ټول د سرانیخ شي نو دې ته وی تنشیط اللسامع سامع کې زرا شي یو خبره مکه او بس بدل کا چې غردیانو قیصه بکې موکغه قیصه سره واغې شي راوچت شي پوه شوه په خبره نفیعدل دا بیان دی دا سره د څه خبره د دې انتقال او د دې تفنن ها عدول کولای کیږي د خطاب نه غیبت ته د غیبت نه تکلم ته وبال عکس شپږ صورتونه دې په سبسه ګوره د غیبت نه بچار تلاش خطاب ٹھیک شو بیا د غیبت نه تکلم تلاش ٹھیک شو بیا به د خطاب نه غیبت تلاش د خطاب نه به تکلم تلاش بیا تکلم رواله تکلم نه به ار یوراله بل ور سره میلا وای ها زو ضرورتونه كقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا كنتم في الفلك تردي چې کله تاسو په کشتو کې شئ دا فلک دلته جمع ده ها ذکر واستو جرین راغله جمع ها چې کله تاسو په کشتو کې کینه وجرین او دا کشته روان شي بهم بكم نوي مخکې خو کنتم کنه خطاب اوس خبره چرته لاړه او نو دلته مقام د بكم او خبره سره لاړه بهم را پوهیږئ په خبره تر دې چې کله تاسو په کشتو کې شئ وجرین او دا کشته روان شي بكم نا بهم پدی باندې پو بشوله بخبره باندې وقوله تعالى دا افیس د غیبت نه خبره د خطاب نه خبره ستلاړه غیبت او غیبت نه بتکلم تزیداغي مثال لك الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله الذي ارسل الرياح الله تعالی هغه ذات ته چې بادونه را لېږي او پتوسیرو دا بادونه بیا را ولګي او دی را اوچتي کی صحابا وريزلر نو چې دا سه چلونه وشي نه فسقنا هو به مونږ اوشلو هغه ځای ته چې کم ځای د باران ضرورت ښه نو اوس وګورئ پسې الله الذي ارسل الرياح دا ټول د غیبت صيغه دي ها لفظ الله اسم ظاهر ده ارسل کې ورته د غائب ضمیر راځي ده پوهیږئ او سقناه نو دلته پساقه فکر الله تعالی بادون راولیږي او پساقه بیا دا وریځي او شړي نه د ساقه بده باندې سقناه پوه بشوله یا قول د امرؤ القیس تطاول لیلک بال اسمدی یا اسمدی ونام الخلی ولم ترقدی وباتت له لیلة کلیلة ذی العائر الارمدی پوئیگا بخبرہ بان تطاول لیلک امرؤ القیس وائی فی سبزان تا خطاب کی خپل نفس تا تطاول لیلک شپدی اگدش ولها شپدی شپه اوږدېږي نه خو کنایة من السحر شوګیرې سره شپه په سړي اوږده لګي ها نور اوږدېږي نه شپه خو خپل ټایم دی که نه چې 12 ګنټې نه ته خو یې دیارلس کولی نه شي خو دغه 12 خو په سړي تطاول لیلو کې شپه دې څه شوله اوږده شوله پوه شولی به خبره باندې دلته اپي صاحب لیلي پکارو څه پکارو زما شپه اوږده شوله
خود لیلی په ځای سره وړنه نو څوک دې ته التفات وی او څوک ورته نه وایي ها څوک وی تاسو دغه کې ویلي تلخیص کې ها التفات دې ته ویل کېږي چې د خبرې ناول تعبیر په یو حالت سره وکي او بیا ترې نه په بل نو دلته خلومبه تعبیر پس سره شوی نه دی خو صرف مقام تقاضا کی چې دلته لیلی او ویلی شي او خبره ست لاړه نو دا اختلافي التفات ته څوک ورته وی او څوک ورته نه وی ها خو بهر حال خطاب دی لیلو کې ستاوګ د اشباوګ د شول په اسمد مقام کې ها اسمد یا اثمد احمدو په وزن باندې ونام الخلی ولم ترقدي او کم سړی چې د عشق نه خالی دی چا سره محبت نشته دی معنی پښتو کې بے پروا لا پروا هغه د شول ولم ترقدي ولم ترقدینا او ته او د نشولې ها ته خوب دلنه درځي خپل نفس ته لګیا دی ها وباتت له ليله وبات او پیسه دلته باته کې خبره ده ها باته ته خبره بوتله پکار خدا چې خطاب تر اوسه اوستمسي نه خطاب نه غیبت ته خبره بوتله ولکه پوهیږي کنه خطاب وباتا او د شپه تیر کړل چا د خپل نفس یادی ښه وباتت له ليله او د شپه تیر شو د شپه تیر کړل شپه هم تیر شو خو څنګه شپه تیر کړل کلیلۃ ذل عائر الارمدی تاسو په شوله په خبره کلیلۃ ذل عائر الارمدی پشان د شپې د هغه کس چې هغه خاون د چخو والا سترګو دی ها چې په سترګو کې چخي او الارمدی خوګ سترګو والا ما ته ګوره چې سړی سترګې خوږي کنه او دا چخي مخې کې په مخ باندې نو هغه سړی له شپې بالکل خوب نه ورځي ځکه د خوب تعلق د دې سره دی په دې غفلت راشي الغفلة الطاریة على العینین په دې سترګو غفلت راشي نو غفلت ال راځي چې دا روغي ها نو چې دا خوږي نو دا کشان شپه مې دې راکړل دې چې ځویل خوب نه ورځي کنه نو زما خو سترګې روغي خوب را لنه راته نو دا کشان شول نه پوه شولې اپیسه پوهیږي عائر ترجمه کړي قدم او تدمع له العين دا هغه بسترو کې هغه ګندګي دا چې دا غي د وجه نسترګ سکی اوخ کې بدغه چې مخې کنه وذالک او دا ولي دا من نبأ ان جاءني دا د وجه د هغه خبر نه چې ما تراغه او پیسه خبره تکلم تراغه اے ما تراغه دي سنوي چې د ما د نفس تراغه ها نړم بیسو لیلو کی خطاب بیا په بات کی غیبت بیا په جاءنی کی تکلم ته خبر اله وخبرته عن ابل او زه خبر کړل شم دا هغه نبأنا دا هغه خبرنا هغه خبر د چا په باره کې او د ابو الاسود د مرګ په باره کې به دا هغه د مرګ خبر راته د شپې مې له شو ټول شپه مې د ستې راکړم اپی سے پوښ ولې کنه ها ایاک نعبدو ایا لفظ کے وضاحت کے پیچھے و ایا ضمیر منصوب منفصل ایا او ایا کنا تش ایا دا ضمیر دے او منصوب دے منفصل دے وما يلحقه دا چکم سیزونه پورے ملحق تی من الیاء لک ایایا یا کاف لک ایاک یا ها لک ایاهو دا ټول حروف دا سوی نافی صرف ایا کا مرکب شو دا اسم و دا حرف نها دا ایا اسم ضمیر دے او دا کا او دا هو دا یا دا ورسر حروف خطاب دی ها حروف زیدت لبیان التکلم والخطاب والغیبت پو بشوله ها او لا محل لها من الاعراب دا دی دا پارا محل دا اعراب نشته ده پو شوله بخبر امانی ځکه دا خو حروف شلو کنه او د حروف د لپاره خو محل من الاعراب او دسی مثال دی لکه تا په انت کې تا او افیسف ضمیر اصل کې دا ان ده انا ضمیر دی کنه نو اک انا ده نو انت شو ها نو دا ته چې بګراغله ده نو دا حرف
خطاب دی حرف پوه نه شولې پې نو انت کې دا ته حرف خطاب دی ان ضمیر دی او اپیسې په ارایت کې چې دا کوم کاف راځي نو دا کاف هم حرف خطاب دی اصل کې دی ارایت ارایت نو ارایت معنا څه آیا تالی دلې دی نو چې تالی دلی نو تا ته علم حاصل شو نو چې حاصل شو نو اخبرني خلاصه ترجمه تاسو ته جلالین کې اخبرني سره کی کنه ارایت الذی آیا تا هغه کس لیدلې دی نو سمانا اخبرني دا غبره کې مال سره کا چې تا ولیدل خو لیدل سبب د علم دی نو چې سبب د علم شنو ماته خبر راکا اوس نو ماته ګوره ارایت کا معنا وسه کوي اخبرني خو ماته ګوره ک ارایت کوماشي نبي دا اخبراني به ولا کنه پوهیږي ارایت کوما او ک ارایتکم شي نبي دا اخبروني ځکه ارایت کې کاف حرف خطاب ده تا ته وایم او چې کوماشي تاسو دواړو ته وایم نه چې دوی نو بیا به اخبراني نه وای او چې کوم شي تاسو ټول ته وایم نه بیا به اخبروني نه نو دا حروف خطاب دي دا کا کوما کوم ها ارایتک ارایتکما ارایتکم اوس په پوه شول او ضمیر څه شی دی د ایا ضمیر شلو او دا ایاهو کې دا هو ایا کې دا یا ایاک کې دا کا دا ټول فی حروف خطاب د غیبت تفاره او خطاب د پاره او تکلم دې پوری پوه شول وقال الخليل رحمه الله ایا ضمیر مضاف الیها مضاف افیسب ایاوی ضمیر ده خدا مضاف ته چاته یا ته کاف ته او ها ته ایا ککی دا ایا مضاف او کا مضاف نو ماته ګوره افیسب چې مضاف الیه شنو دا اسماء شو ها نو حروف نشولو دا یا او کاف او ها سن شولو بلکې څه شولو اسماء شو او احتج د دلیل نیولې دی بما فاغ قول حکاه چې د نقل کړي دی عن بازل عرب افیسب عرب وای اذا بلغ الرجل الستين چې سړی شپېتو کالو ته ورسیږي نفئیاه و ای الشواب فئیاه اې دې ځان ساتي د ځوانو جنکو نه او ځواني جنکې دې د ځان نه بیا لري ساتي ها پښتو کې څه مطلب بیا دې د ځوانانو جنکو سره سنې کې پیغلو سره دې بیا نکاحونه نکي ها بیا به څه نشي کولای حقونه به نشي ادا کولای ستاسو حاشیه خلاصه لیکلي ينبغي للشيخ العف عن الجماع پکار دا د چې دې د داسې جماع نه ځان وساتي ها داسې جماع نه د کا خزانه ده کنه اذا بلغ الرجل الستين چې شپېتو ته ورسېدلو نو فإياه ایاه څه مطلب لاندې لا ناکت اشاره ورکړي ها فلينح نفسه عن التعرض للشواب بیا دې ځان د تعرض للشواب نه سکی په ډډه کې او دغه رنګ دي شواب د ځان نه هم سکی ځان دې تیم لري کې او هغه دې ځان نه سکی لري کې نو اورای فی سب ایاه کی ایا مضاف ته ہوتا او په ای الشواب کی ایا مضاف ته شواف یہ ندی وای او هو شاذ لا يعتمد عليه دا شاذ دی په اعتماد وقيل بالقول ذکر کی فی سب هي الضمائر ایاه کی دا هو ضمیر دی ایا کی دا یا ضمیر دی ایا کی دا کذا ضمیر دی او دا ایا کی ضمیر نه دی ها نالکه یا څه شی دی نو یا عمدتون دا استند او دا تکیا ده ها دا څه ده الکه دا څنګه وی په انها لما فصلت عن العوامل چې کله دا د خپل عواملونه اپی سه بیا ضمیر دی کنه ها نو چې یا ضمیر شو نو دا به عامل غواړي کنه به غواړي نو هغه عامل نه دی جدا شوی دی یوازې چې یوازې شو نو یوازې خو د لوس تکیا پکار ده مخکې خو اتصال د سره راغلی دا عامل سره او اوس خو عامل نو تعذر النطق بها نطق په دې سره متعذر شو مفردتن چې یوازې واله نه پزم الیها ایا صورته لتستقل به دې لپاره چې دا دې ته استقلال حاصل شي په دې ایا سره یا لتستقل به
چې دا مستقل وګرځي بها فنطق سره باندې بیا په تاسو کولای شي نطق درې قول شو. وقيل الضمير هو المجموع ټول څه دی اي اياک دا ټول څه دی خو قاضي صاحب اول قول چې کوم ذکر کړو تاسو ته ما ویلو ها هغه قول داغه په نظر راجح ته و ايا ضمير منصوب منفصل وما يلحقه حروف او بشوله او دا نور قيل سره وقرئ اياك یو قرات کې سره غله په فتحه د حمزه سره بلکې حیا کراغله ده بقلبها ها ان دا حمزه په سبب دلک